وسورة نمل کی اللہ فرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. سمر لوی بادشاہی و سلیمان علیہ السلام داغه والد سے داؤد علیہ السلام دوارا دا وقت پیغمبر اللہ یا بادشاہت نہیں آدئی مال و دولت و جاہ و جلاو پدی آیات کی خدای پاک جل جلالہ سفرمائی دوی دوارو قصہ کا اللہ فرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. اے خلق واو رہے ما داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام لا حد سے ورکڑیو دیر ما ورکڑیو حکم خاص شے ما ورکڑو دغه دواړو لا اللہ فرمائی ما دواړو لا علم ورکڑایو. اللہ یا علم ستایل ہے په دومره ډیرو شیو کې او بیا په اخر کې څه فرمائی چې دوی په ټولو شیو باندې شکر وستلای دی ټولو او خصوصا چې د زما حمد یا بیان کړای داود علیہ السلام اللہ فرمائی او زما شکریہ یا ادا کړی دا او د زما ډیر بڑائی او ثنا یې ویل دا الله په قران کې فرمایي چې هغه د علم په نعمت باندې ویل دا قران کې الله څه فرمایي وقال الحمد لله الذي دغه دواړو وی چې خدای پاک استا شکر داود علیہ السلام مو وی سلیمان علیہ السلام مو وی ولی استا شکر فضلنا على كثير من عباده المؤمنين خدای پاکا ستا شکر په هغه علم باندې چې زمونږ په زمانہ کې دا علم هیڅ عالم نه ورکړای او دغه علم په وجه بادشاہت په وجه نه پیسو په وجه نه دغه علم په وجه باندې د رب متعال زمونږ په خپل دنیا کې په ټولو مؤمنانو باندې فضیلت او برتری را کړی. نو برتری په ټولو مؤمنانو باندې چې د برتری اقرار داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام کړی دی هغه د ملکی د بادشاہت او د دوی دواړو مشرکېدل او سهولتونه هغه د وجننی ویلي علم خدای دا کوم علم یا الله جل جلاله چې تا مونږ لرا کړی دی او دغه علم په وجه باندې د مونږ په دغه ټولو مؤمنانو بندگانو باندې غوړه کړیو خدای پاک مونږ په دغه علم باندې دستا حمد او ثنا وایو. بیا تاسو مخکې راشئ یوسف علیہ السلام مبارک لراشئ دا څه معمولی خبره نه ده. علما فرمای چې هیڅ هم نه شل کړي چې نیک عالمی د خیر د شل کړي ده د پورا کړي چاته چې د خیر علم ملاو دی دته هر یو نعمت ملاو دی چې انسان پوي هغه سره. یوسف علیہ السلام مبارک لراشه په مصر کې قحط راغی د یعقوب علیہ السلام بچای عظیم پیغمبر څومره مشکلات او تکلیفونه یې تیر کړل او بیا خدای پاک جل جلاله د مصر د بازار نه خرج شو د عزیز مصر بادشاہ د مصر دربار لراغی ناجائز تهمت په ولګي د جیل لاړ سوکاله په جیل کې تیر کړ خدای پاک جل جلاله راوست اول یې وزیر خزانه کو او بیا یې د مصر بادشاہ وګرځاو کدا وزیر خزانه ګرځیدل د مصر او کدا مصر بادشاہ ګرځیدل قران کریم پاغه باندې گواهی چې خدای پاک دا دواړه منصبونه یوسف علیہ السلام مبارک له د علم د وجنه ورکړي. تاسو وګورئ سورۃ یوسف کې د خپل څه فرمای مبارک قال اجعلني خزائن الارض انی حفیظ علیم. کله چې د دربار لراغی او د بادشاہ د خوب تعبیر یې ورک چې ستا په ملک باندې بچی د قحط راځي او د قحط نه پس بیا بیا خوشحالی راځي د قحط په زمانہ کې به ته د خپل ملک څنګه سنبالي دغه ډیسپلین ټایم ټیبل دا به ته څنګه جوړې بادشاہ ته د دې پته نه و دا ستا خزانه چې دا خزانه دا به ته څنګه په حکمت باندې استعمالي چې کم نشي او د خپل قوم او رعیت دادم چاته محتاج پاتې نشي. هغه ورته زه خو به نه پوهېږم دی ورته فرمایي ما وزیر خزانه کړی انی حفیظ علیم ما له خدای پاک دوه کمالات را کړي انی حفیظ علیم یو ز امانتګر ما ز بیجای پیسو پاغي کی ګوت نه وم حفاظت کوون کایم او بل زکه مال دا وزارت راکړي چې مال رب متعال علم راکړي ورته فرمایي او ماغه خبره تاسو سورۃ یوسف وګورئ کدا او کلو د قحط د زمانه نه مصر چا دغه قحط نو وستره
هغه یوسف علی السلام مبارک چې کوم هغه نبوت طاقت او علم الله ورکړو یوسف علی السلام مبارک په هغه علم باندې مصر د 2 کالو د قادسالۍ نوې استلای